په دې ننني درس کې د مکې نه بهر چې کومه د دعوت سلسله ده په هغې باندې خبره کېږي. یو خو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې د غمونو غرونه راپرېوته چې تری وفات شو ابو طالب صاحب، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی نږدې چې کومه بیبي وه او د هغه ملاتړو خدیجه رضی الله تعالی عنها الکبرى الطاهره الطیبه هغه وفات شوه. دارنګې په مکه کې د کافرو د طرف نه چې کوم شدت و پای کې نورم تیزی راله، د هغې مخکې مونږ څه مظاهر او څه نمونې وویلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبوت لسم کال دی او د شوال میاشت ده، او د عیسوي کلندر مطابق چې 1919 عیسوي جوړیږي، د مئی یا اخر سر دی او د جون اول سر دی. سخت ګرمي ده. د مکې نه جنوب مشرق طرف ته یو علاقه د لوی عظیمه طائف ورته ویل کېږي. پای کې ډېر لوی لوی خلک او سرداران او نبي صلی الله علیه وسلم په دې لارې به هلته لاړ شم، په دې منځ کې به خلکو له دعوت ورکم. مکه کې خو څوک نه مني، خو که بهر څوک ومني. رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف طرف ته ووتو، دا د مکې نه تقریبا په 60 میل کې پروت دی، د طائف علاقه پرته ده. پیدل د الله پیغمبر لاړو، هم د دې طرفه هم د هغې طرفه، او خپل آزاد کرده غلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ورسره دی. په لار کې کوم هم قبیله مخې له راتله، دعوت به ورکاو، خو هیڅ چا دعوت قبول نه کو. کله چې طائف ته ورسېده نو هلته 3 رونه او هغه د ثقیف د طائف غټه قبیله وه، د هغې مشرانو یو عبد یلیل نومو، بل مسعود نومو، بل حبیب نومو. دا د عمرو بن عمیر الثقفي زامنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته کېناستو، الله ته دعوت ورکو، الله طرف ته د دین اسلام نصرت ته. نو دی یو وی چې که واقعي الله تعالی لېږلی نو زه به لاړ شم او د کعبې د غلافونه به وشلومه، ته الله نه یې رالېږلی. هغه بل ووي چې په دې امر مخلوق کې بس جو ته وي چې الله راولېږلی، ولې الله بل څوک نه موندو. او هغه درېیم دا خبره وکړه چې والله لا اکلمک ابدا، زما په الله قسم ستاسو سره خبرې نه کومه، زه په کومه راغلی په هغې باندې ځه. بهرحال دا خبرې وشوې ډېرې سختې. نبی صلی الله علیه وسلم دغلته 10 ورځې تېرې کړې، او باغې کې چې څومره غټان ملکان اشرف خلک وو، هغو ټولو ته چې دی نو دعوت ورکو، خو هیڅ چا ونه مانه، بلکې داسې یو غټ زیاتی او ظلم یې وکړو چې وایي زموږ د کلي نه ووځه، او د کلي د لوړبنګ دلې چې دی د کشران او د بیوقوفان دا یې پې راخبر کړو. نو چې اراده یې وکړه او هغوی په نبی صلی الله علیه وسلم پسې راووته، ردې بدې ویلې، چغې وهلې، شپیلي وهل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاپېره داسې په 2 قطارو کې ودرېده. نبی صلی الله علیه وسلم په دې منځ کې دی راګیرې که په کمرو یې ولي، او نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې الفاظ وایي چې هغه الفاظ څوک په ژبه باندې نشي راوړی. د نبی صلی الله علیه وسلم پڼې مبارکې د پینو باندې سرې شوې. زید ابن حارثه کوشش کوي چې د الله د پیغمبر نه د گزار په خپل ځان واخلي، تر دې چې په سر باندې زخمی شو هغه، او دا خلک لګیا دی دقه خبرې ورته کوي. نبی صلی الله علیه وسلم را روان دی، دغلته یو باغ دی، ربیعه نوم یو سړی دی، د هغه زامن دي، عتبه او شیبه نومونه دي. دا هغه د مکې عتبه او شیبه نه دي، دا نور دي. دا د طائف نه په 3 میله کې دا باغ دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه باغ ته ورغی، هلته پناه واغسته، او د انګور یو ګنګوچی دی، د هغې لاندې کېناستو سوري ته. او مشهوره دعا ده چې د حدیثو کتابونو کې هم نقل شوې ده. هغه دعا د هغې ترجمه دي سره چې یا الله زه تا ته د خپلې کمزورۍ او د خپلو کوتاهو اخول کومه. یا الله تعالی زما تدبیر به ممکن ده چې کم وي، کمزورې وي، د خلکو ته زه ډېر سپک او ارزان یم. ای ارحم الراحمین، ای د مستضعفینو د کمزورو ربه،
ته زما ربې ته ما چاته سپارې یا الله لرې خلکو ته چې هغوی زما سره دا کار وکړو یا مې دشمن ته سپارې یا الله که ته ما ته زما نه ناراضه نه یې ما ته غصه نه یې نو بیا زما پروا نشته که هر څه د الله د دین په لار کې راځي ستا د طرف نه چې کوم عافیت او بچاو دی زما لپاره هغه زما لپاره انشاءالله ډېر پراخه دی زه ستا د وجهې او ستا د ذات په نور باندې پناه غواړم چې هغې نورو د ټولې تیرۍ هغې رڼا کړي دي او په هغې باندې د دنیا او د آخرت صلاحیت جوړ دی د دې نه زه پناه غواړم چې ته په ما باندې خپل غضب نازل کړي یا الله د غضب نه دې پناه غواړم او یا ستا غصه په ما باندې راشي یا الله پاکه ستا د رضا پورې زه دا کوشش وکوم چې ته راضي شي او نشته د یو مشکل نه راګرځېدل یا د خطای او د کمزورۍ نه او نه طاقت په نیکۍ شته مګر ستا په توفیق باندې بشته وایي دې باغ والا چې وکاته چېرې دا خو څوک اجنبي مسافر دی او دا خو ډېر زیات چېرته چا خفه کړی دی وایي داسې پړه کې پې رحم راغی وایي غلام ته یې وي د هغه عداس نومو عیسایي غلام و چېرته پخوا د روم نه راغلی و هلته و د دوی په باغ کې غلام و د هغه ته یې وي چې هلکه ښه ګنګوچې پکې وګوره او دې کس لی راوړه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله مخې ته کېښودو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخوړو د الله په نوم بسم الله یې وویله او هغه یې وخوړو وایي دا بسم الله چې د الله د پیغمبر نه واورېده نو دا غلام نه دی عداس نوم یې دی وایي ده ووایي چېرې دا خبرې چې دي نو دا خو دلته نشته چې خلک خوراک ته بسم الله کوي ځکه دغه خلک دا د بسم الله نه څه خبرو نو تپوس یې وکړو چې دا ته دا بسم الله وکړه ته څوک یې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ولې ته د کوم ځای او ستا څه دین دی هغه وایي چې زه عیسایي یم او زه د نینوا یم نینوا په عراق کې یو ځای دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې ښه نینوا خو ډېره ښایسته علاقه ده هلته خو پخوا یو پیغمبر تېر شوی دی یونس علیه السلام ډېر نیک انسان و ته د هغه کلیوال یعنې په دومره عجیب انداز نبي صلی الله علیه وسلم نینوا یا عراق کله لیدلی دی خدا خو د الله د طرفه هغه پیغام دی او د الله د طرفه وحی ده چې دا د الله صحیح پیغمبر دی ځکه ورته بل پیغمبر پته ده هغه کس نور هم حیران شو وایي تا ته څه پته ده چې یونس علیه السلام چې دی نو هغه ته پیژنې وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته ووایي ذاک اخي کان نبی وانا نبی زما رور دی هغه هم پیغمبر او زه هم پیغمبر یم وایي عداس چې و دغه غلام وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپو باندې راوغوړېدو وایي خپې یې ولم ښکلولې او لاس یې ولم ښکلاوه چې ته خو ډېر عظیم انسان یې ته خو خلک پیژني نه وایي بیا خپلو نایکانو ته ووایي د هغه نایکان چې وونه یو بل ته ووایي چې هلکه دا غلام دله خراب نه کړي دا کس خو څه ناشنا غوندې دی وایي عداس چې کله راغی دی دواړو ورته ووایي چې دا څه وکړو څه شی دی هغه ورته وایي چې دا خو زما نایکه داسې مسله ده چې په مخ د ځمکه د دې انسان نه بل بهترین انسان نشتی دا خو چې دی نو د الله پیغمبر دی او د دې چې خبرې وکړي چې هغه سوا د پیغمبر نه بل څوک نه پیژني بهرحال دغه کسان خو داسې عام کاروباري خلک و صرف پناه یې ورکړې وه د الله پیغمبر څخه نور څه واسطه نه وه خو غلام ته ووایي چې دا خبرې پرېږده اساسې نه دین نه دی چېرته بل طرف ته واړئ دا ستا دین ټیک دی بس په دغې باندې اوسه وایي په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم واپس راغی د مکې په لار باندې را روان شو ډېر زیات خفه دی زړی بالکل مات دی قرن المنازل چې دی دا یو ځای دی هلته چې کله راورسېدو نو الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږو د هغه سره د غرونو چې کومه فرشته ده ورسره وه بخاري دا قصه په تفصیل ذکر کړې ده چې پیغمبره که ته فرض که غواړې نو الله عز وجل زما سره دا د جبریل علیه السلام ورته وایي د غرونو ملک را لېږلی دی او دا قوم به دله اوس پر دواړو غرونو کې په منځ کې وچقوي و نبي صلی الله علیه وسلم ووایي چې نه زما امید دی چې الله تعالی به د دوی د شاګانو نه داسې څوک راوباسي چې هغه به صرف د یو الله عز وجل عبادت کوي د الله سره به شرک نه کوي په دې واپسې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نور هم اطمینان میلاو شو او دا غیبي امداد د الله د طرفه یو قسم له چې الله ملائک راولېږل په دې کې وایي مکې ته روان دی نو په یو ځای کې بل یو ځای کې چې دی نو دمه کوله او په هغې کې چې دی نو مونځ کوو قرآن څه حصه به یې لوسته په دغه ځای کې چې نبي صلی الله علیه وسلم قرآن وایي پیریان ناغل دي د الله پیغمبر ته نه دی خبر او ویل هلکه غلی شئ تاسو څه اواز دی ناشنا غوندې چې هغوی د قرات واورېد او پور هم پوه شوي دا د الله پیغمبر دی
انسانانو خو ایمان نه راوړ هغوی په ایمان نه وړسته خو د الله پیغمبر ته نه دی خبر ده تر وروسته الله سوره جن کې د دې وضاحت وکړو چې داسې خلکو ته غوږ یې ښودلی او ایمان یې د باندې راوړی دی. بهرحال دا دوه یو قسم له امدادو د الله طرفه دا چې وشو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم مکې ته روان دی. زید بن حارثه تپوس کوي د الله رسوله دې خلکو ته ایستلی ته به څنګه بیا هلته ورځې؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل زید انشاءالله الله به ماله پراخي راکوي الله ته د خپل دین به امداد کوي الله به د خپل پیغمبر غالب کوي. په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم وی आवाज وکړو د مکې نه د حرا پر غره باندې دی او یو سړی ولېږو خزاعه ته اخنس ابن شریق یو کس ته چې ماله پناه راکا هغه وی چې هلکه زه دله نشم پناه درکولی. سهیل ابن عمر ته وی هغه وی زه پکې هم نه یم. دارنګې چې دی نو بیا مطعم ابن عدي ته ووی نو مطعم ابن عدي داسې سړی و چې هغه ووی چې بالکل د الله پیغمبر زه له پناه درکوم. ایمان یې پرې نه وراوړی خو وی چې دا زمونږ کلیوالي اصول نه دي چې څوک پناه وغواړي نه یې ورکوي. زامنو ته وی شابه هلکه دغه راوالی تورې راوالی سم کومه چې دا وخت اسلحه وه او وځئ د الله د پیغمبر چې دی نو موږ له پناه ورکړې ده. بس دوی د بیت الله شریف خوا کې دي او په دې کې आवाज یې وکړو چې ګوره ما محمد ته پناه ورکړې ده خبردار ګوره څوک ورته څه وروایي. نبی صلی الله علیه وسلم راغې زید ابن حارثه ورسره د مسجد حرام ته داخل شو. مطعم ابن عدي ووی چې هلکه قریشو خبردار ما وله پناه ورکړې ده نه چې ورته څوک بد ردي ووایي او نه چې ورته څوک ضرر ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې د دې سړي د پناه د وله په کار راله دا حجر اسود ښکل کو بیا د هغې نه د بیت الله شریف طواف وکړو 2 رکعته مونځ یې وکړو بیا کور ته لاړو. وایي ابو جهل په دې ځای کې د مطعم نه تپوس وکړو چې تا وله پناه ورکړ لکه مسلمان شوی. وایي دوی وایي چې نه بس صرف پناه مې ورکړې ده. وایي ابو جهل وایي چې زه صحیح ده بس چې پناه دې ورکړله زموږ د طرفه پې هم څه نشته خو موږ که مسلمان شوی نو چې بیا د څه وګورو. داسې ظالم او دغه سړی و. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مطعم ابن عدي دا ښه چرته نه هېرولو. بیا د مړ نبی صلی الله هجرت هم کړی دی. د بدر قیدیان چې کله راله مخکې واقعه تېره شو د درس کې نو د بدر اویا کسان قیدیانو. وایي نبی صلی الله علیه وسلم د دې مطعم ابن عدي اخر آیات کړه وایي چې که مطعم ژوندی وی او زما ماته سفارش کړی وی لو کان المطعم ابن عدي حیا ثم کلمني في هؤلاء النتنا لترکتهم له ما به دا ټول هغه ته پرېښې وی ځکه د هغه په ما باندې ډېر لوی احسان دی. د دې نه وروسته نبي صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر ته وځي د حج موسم دی مختلفو خلکو کې چې کوم مشکلات نبی صلی الله علیه وسلم ته موږ ته د دین ډېر په اسانه باندې را رسېدلی دی زموږ پې څه ګوته نه ده ټکېدل څه دغه پکې زموږ نه دی شوی څه هېڅ قسم تاوان پکې زموږ نه دی شوی موږ ته د دې قیمت نه دی معلوم. الله دې دین قیمت زموږ څه پیدا کړي الله عز وجل دې موږ ته ګران کړي موږ ته دې الله عزیز کړي او زموږ صلاحیتونه دې الله تعالی پر خپل دین کې ولګوي. وصلی الله علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. دا تبلیغی جماعت ملګري راغلي دي